میډیا چینل کې دلته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ، ژوند په مزو کې به وئ. مینهوالو په چارسده شیرپو کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده. دوستانو په چارسده شیرپو کې تېره ورځ پلار او زوی د جایداد په تنازعه باندې ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی شوي دي. سنان هلک چې عمر یې 14 کاله دی او پلار یې چې عمر یې 65 سال دی، په هغوی باندې قاتلانه حمله شوې ده چې په هغه قاتلانه حمله کې هغوی په ډزو باندې لګېدلي دي او سنان هلک او سنان هلک پلار دواړه د جایداد په تنازعه باندې خپلو تربورانو ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړي دي. تربورانو ته یې د جایداد تنازعه په کومه طریقه باندې راغله، تربورانو په دوی باندې ډزې څنګه وکړلې، دوی یې څنګه قتل کړل، د دوی د قتل مکمل تفصیل تاسو له زه دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل تفصیل نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. چارسده شیرپو کې چې کومه افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې پلار او زوی دواړه د جایداد په تنازعه باندې خپلو تربورانو پې ډزې کړې وې، په هغه ډزو باندې ویشتي وو او ډېر زیات په بد حال سره یې قتل کړي وو. دوستانو د سنان دې هلک ځمکه وه، د دوی په ملکیت کې ځمکه وه چې په هغې باندې دوی بوټي کرلي وو، ډېره زیاته ځمکه وه. دوستانو په دوی باندې چې کوم بوټي کرلي شوي وو نو تربورانو ترېنه 106 بوټي وښلي او هغه 106 بوټي ترېنه په زبردستۍ باندې اخیستي وو. نو دوی لاړل ایپایار یې درج کولې، ایپایار نه درج کېدو. دوی لاړل عدالت ته، عدالت ولا تاریخ نه جمع کو. دوی لاړل یو خوا بل خوا، ډي اس پي پسې لاړل، SSO پسې لاړل، ACDC پسې لاړل، چا ولا کاغذونه نه یې جمع کړي. بیا د هغوی ناپرواهۍ په وجه باندې په دوی باندې ډزې وشوې، تربورانو پرې حمله وکړه. په هغه حمله کې سنان هلک او د سنان هلک پلار دواړه ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړای شول. دوستانو د دې ذمهوار اوس څوک دی؟ د دې ذمهوار اوس نه ولس دی او نه پولیس دی. دوستانو دوی ذمهوار چې اوس کم دی نو هغه موږ نوم نشو اخیستلی، ځکه چې دوستانو په سنان هلک سره کوم ظلم شوی دی د دې ظلم خلاف یو. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.